انزل من السماء اغد ولد الاسمان ماء ابو فسالت اوديه بیا وبهد القرون بقدرها فقل اندازا فاحتمل السيل بیا اوچترو سیلاب زبد الرابیا زبد فاسراتن کی ومما يوقدون او هغه سنا چې ګرموي دوی علیه پاغي باندې په النار په اور کې ابتغاء حلیه د فرد غفتلو د کالی او متاع یاد سامان زبد مثله زب پشان دي كذلك دغه شانتي يضرب الله الحق بين نبي الله جل شانه حق لرا والباطل او باطل لرا فاما الزبد پس کم زب چې فيذهب جفاء اغلار شي اوچ واما ما ينفع الناس او اغه شي فائدہ ورکوي خلق ته فيمكث في الارض اغه پاتشي اغه باقي پاتشي پس مکه كذلك دغه شانتي يضرب الله الامثال بين نبي الله جل شانه مثالنا د توحید دلائل مختلفو مثالونو په ذریعہ باندې بیان فرمایل دي د پاره چې د یو مسلمان عقیده توحید هغه مضبوط وي او همیشه د یو مؤمن شب او روز هغه په دې خبره باندې تیریږي چې د خپل رب ربوبیت کو پیژني او د خپل د تخلیق مقصد کو پیژني او دغه شانتي د کائنات د تخلیق چې کوم مقصد دی او د قران عظیم الشان چې کوم موضوع ده عقیده توحید هغه او پیژني د دین اسلام د شریعت مطهره اساس او بنیاد عقیده توحید دی مختلف زاویې سره د توحید دلایل بیانېږي دعوت فکر دی چې د یو مؤمن د ژوند اکثره حصہ هغه په دې باندې تیرېدل پکار دی چې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت او دغه د شان او شوکت او د ربوبیت او د عظمت تذکری کثرت سره کوي دې سره ایمان جوړیږي او دې سره د رب د کائنات ذات په دې باندې خوشاليږي معرفت خداوندی لپاره د انسان تخلیق شوی دی معرفت خداوندی لپاره د رب د کائنات د پہچان او د معرفت لپاره د ټول نظام د کائنات پیدا کړی شوی دی تخلیق وجه کائنات هغه د الله تبارک وتعالى وحدانیت دی دې لپاره الله جل شانه دا مثال بیان فرمایل چې د مؤمن او د مشرک د کافر او د مسلمان مثال داسې دی لکه چې څنګه رون او بنا نشي برابر کېدي نشي د شانتي مؤمن او کافر مشرک او موحد دا نشي برابر کېدي څنګه چې رڼا او تیاره نشي برابر کېدي د شانتي مشرک او موحد دا نشي برابر کېدي د مؤمن مثال د بنا دی د مشرک مثال د رون دی د مؤمن او د موحد مثال د رڼا دی او د مشرک مثال د تیارې دی دا مثال الله جل شانه بیان فرمایي اوس په دې آیت مبارکه کې یو بل مثال الله جل شانه ذکر کوي د باران او د باران د مثال په ذریعہ باندې عقیده توحید او د خپل د ذات وحدانیت هغه ذکر کوي فرمایي چې څنګه چې باران وشي الله تبارک وتعالى باران وروړي په ټول زمکه باندې یو شانتي باران وشي خو بیا د باران نه بعد په دې زمکه کې چې څومره ولوي خړونه ندی نالي وي نو هغه هر یو خړ او ندی نالا او نهر د خپل د وسعت مطابق چې هغه عمر راکاږي او پاږي هغه عمر چې څومره پکې ظرف وي او څومره پکې زیوي او څومره پکې وسعت وي هغه عمر وب پکې راشي او هغه وب پکې رواني یو کلو خړوي نهر وي وادي وي هغه وي ولوي نو پاږي کې زیات عمر راشي او که کم وي او تنگ وي نو پاږي کې لګي عمر روان شي د شانتي قران مجید فرقان حمید چې کله نازل شو حق راغی د الله دین راغی د قران کریم آیتونو هغه خلق مستفید کیږي چې کوم خلق زړونو کې زیوي او کوم خلق چې د حق قبل اول علی او کوم خلقو کې زړه کې زی نه ویني دا مثال د بنجر او د شار زمکې هغه باندې باران وشي خو هیڅ فائدہ نه ورکړي باران فائدہ هغه زمکې لور کوي چې کوم زرخیز زمکې وي چې کوم فصل ولا زمکې وي میوه ولا بوټي وي هغه له فائدہ ورکړي او دیم دا چې باران وشي دوی مثال دا الله جل شانه بیانوي چې باران وشي دا اوبو رواني وي نو پدې کې د اوبو د دوه قسمونه یو هغه اوبو چې کوم اصل په دې خور او په دې نهر کې په دې ولا کې رواني او دیم د دې نهر او د دې خور د پاسه د سیلابي اوبو د وجنه زګون راغلي خاصو خاشاک راغلي نو هغه زګونه د اوبو خاصو خاشاک جزوی تور باندې وقتی تور باندې وي او بیا ختم شي هغه هیڅ حیثیت نشته اصل سیس چې هغه اوبو د اصل قوت او طاقت هغه اوبو چې کوم د زګونو او د خاصو خاشاک لاندې رواني نو الله تبارک وتعالى د عقیده توحید او د مؤمن او د حق مثال بیانې چې دې مثال داسې دی لکه د اوبو او د کفر او د شرک مثال داسې دی لکه خاصو خاشاک او هغه زګونه وقتی تور باندې ډېر شور شرابه مې او چکه مې او ټوپونه مې جوش وهي خو لږ ساعت د پاره به طرف ته سیټ شي او طرف ته شي او ختم شي نستو نابود شي اصل سیز عبودي د قشانتي عقیده توحید او ایمان او دین اسلام دا اصل سیز دی پاتې شو کفر او باطل او طاغوت او شیطانی قوتونه او کفر او شرک وقتی تور باندې چې هاو هاي کوي شور شرابم کوي د باطل شور ډیر زیات وي حضور نه بظاهر باندې ښکاری شور شرابه خپل تشهیر او اشتهارات هغه دومره کثرت سره کوي چې بس ښکاری داسې چې بس ټول دنیا کې چې د کفر او د فحاشي او عریانی غلبه شو او چې کله حق راخاره شي جاء الحق وزهق الباطل حق چې ښکاره شي باطل خپل باندې وتخدي ان الباطل كان زهوقا باطل دا د میټاویدو لپاره دی دا ختمېدو لپاره دی چې کله د حق یو आवाज ولګي نو د باطل او طاغوتی او دجالی او شیطانی قوتونه خپل باندې نستو نابود شي
نو بظاهر باندې د باطل هغه قوت او طاقت چې ډېر زیات ښکار شي او په حقیقت کې چې نو حق چې کله ښکار شي د باطل بیا ختم شي بیا نه پاتې کیږي. او دویم په دې آیت مبارکه کې دعوت فکر دی هغه مسلمانانو موحدین او مؤمنانو لپاره چې تاسو د باطل د قوت نه د شان شوکت نه متاثر کیږئ ما دا ظاهري تور باندې وختي تور باندې وي او دا قائم نه پاتې کیږي څنګه چې خاصو خاشاک او زبونه د اوبو وي بیا ختم شي. اصل مقصودی سیز هغه اوبو دي. او بل د دې خبرې طرف ته ترغیب دی چې کله کم اوبو چې د ځمکې ته فایده ورکوي او کم بوټي چې انسانیت ته فایده ورکوي هغه الله تبارک وتعالى هغه ته دوام ورکوي هغه ته ترقی ورکوي او کم خاصو خاشاک وي او زبونه یې ختم شي. دغه شانتي د کم مؤمن د وجود نه د کم مؤمن د ژوندۍ نه مخلوق خدا ته فائدہ رسی نفع رسی خلق ته علمی او روحانی او دینی او مالی اخلاقی معاشی او معاشرتی فائدہ رسی. الله تبارک وتعالى هغه بنده ته طویل عمر ورکړي هغه په عمر کې برکت شي هغه په رزق کې برکت شي. او چې د کم مثال د خاصو خاشاک وي او د زبون وي خپل مفاده پوری خپل مقصد پوری وي نو هغه بیا وخت تور باندې وي بیا ختم شي. چې د کم انسان ژوند د مخلوق خدا د لپاره د نفع او د فائدې ذریعہ وي الله تبارک وتعالى هغه ته طویل عمر ورکړي هغه په عمر کې برکت شي. نو الله تبارک وتعالى دې لپاره دا مثال بیانوي انزل هغه دی ورولې الله جل شانه هغه ذات دی انزل هغه دا ورولې دی من السماء الى اسمان ما ان ابو فسالت بیا وبهدل اوديه خلونا اوديه د ودي جمع ده اوديه خلونا بقدرها خپل اندازه وقت خلق زیات وبراشي او خلق کم وبراشي فاحتمل السيل بیا اوچت کو سیلاب زبدن زب رابيا زبدن زب د پاس رابيا راتون کی او بارانوشي او بروانشي او زبونه او سیلاب اوچت او زبونه وی پاږي کې خاصو خاشاک وي ومما يوقدون لا يوم مثال دی او دویم مثال ومما يوقدون عليه او د هغه سنه چې ګرموي دوی پاغي باندې په ناری په اور کې ابتغاء د پاره د وختلو حلیه د کاله او متاع یا د سامان زبد مثلو زق پشان دي یو د خاصو خشک او د ابو د پاسه د سیلاب ابو د پاسه کوم زګ راځي په خپل کې په نهر کې یو دا زګ او یو چې کله سونا او د شان چاندي یا اوسپنا یا سبل سامان ویل کول د پاره چې کوم په اور باندې هغه سزل کېږي الته هم چې یو زګ روزي زبونه روزي هغه هم یو اضافي زګ دغه اس اهمیت او حقیقت نه اصل شی هغه سونی هغه چاندي وي هغه جواهراتي او هغه مطلوبه سیز وي چې کوم هغه په اور باندې سزل شي او هغه حاصل کړي اصل شی هغه كذلك دغه شانتي يضرب الله الحق بين نبي الله جل شانه حق لرا والباطل او باطل لرا دا دوه مثالونه د حق او د باطل دي. فاما الزبد اگر کم چې زګوي فيذهب مغلال جفاء وش ختم شي. واما ما ينفع الناس او هغه څه چې فائدہ ورکوي خلکو ته فيمكث في الارض هغه باقي پاتې شي په ځمکه کې. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض چې کوم څه خلق ته فائدہ ورکوونکی وي الله جل شانه هغه باقي اوسات. حضرات مفسرین کرام فرمای الله تبارک وتعالى دې کتاب بیانول واړي چې کوم څه د مخلوق د لپاره نفعمن وي کوم انسان چې مخلوق د لپاره فائدہ مند وي کوم اونې بوټي او کوم فصل د مخلوق د لپاره فائدہ مند وي فيمكث في الارض الله رب العالمین چې هغه باقي ساتي په مقدس مکه باندې. نو کوم انسان وجود چې د مخلوق د لپاره نفع رساوي او فائدہ مند وي الله تبارک وتعالى د عمر کې دغه په ژوند کې برکت اچي. دی وجه حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تاسو به څوک دا غواړي چې زما په عمر کې برکت وي او زما په رزق کې برکت وي نو هغه سید رحمی یعنی هغه د مخلوق خدا د لپاره د فائدې او د نفع ذریعہ جوړ شي. نو الله تبارک وتعالى به تاسو په عمر کې هم برکت اچي او تاسو په رزق کې هم برکت اچي. ځکه فرمایي اما ما ينفع الناس او هغه څه چې فائدہ ورکوي خلکو ته فيمكث في الارض هغه باقي پاتې شي په ځمکه. نو مخلوق ته او خلکو ته فائدہ ورکوونکی که انسان وي او کونی بوټي وي که فصل وي هر یو شی وي الله تبارک وتعالى فرمایي فيمكث في الارض هغه الله جل شانه په مقدس مکه باندې دوام ورکوي باقي پاتې کوي. كذلك يضرب الله الامثال دغه شان دي بیانوي الله جل شانه مثالونه دا مثالونه دي د لپاره بیانې لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون لقوم يعلمون خلق د لپاره چې کوئی عقل لري سوچ او فکر کوي تدبر کوي. الله تبارک وتعالى دا مثالونه بیانې چې په دې باندې غور او فکر وکړي او په دې باندې عمل